نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا دا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بیان کافی جمعون استاسو په مخ کې را روان دے عزیزانو داغه لګه غوندې حصہ پاتې ده هغه کې دوه خبرې دي یو خبره خدا ده چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته آدم ثانی ولې وایي او دویم سوال دا دی چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام د قوم ته خیره ولې وکړي د دې دواړو خبرو او سوالونو جوابونه کړي دي حضرات علماء کرامو چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته آدم ثانی ځکه وایي چې طوفان څه وخت کې د په قوم باندې راغی او ټول قوم تباه شو نو هغه وخت کې کل بل 40 کم زیات کسان د سره پاغه کشته کې پاتی نو دا باقی دنیا چې تاسو ټول ګورئ دا د هغه 40 کم زیات خلقونه بیا پیدا شي نو گویا دنیا چې څنګه ابتدا د آدم علیہ السلام نشوي وا دا سی بیا سره نو دنیا پیدائش د نوح علیہ السلام دغه کسانو نشوي نو د دې وجنه علما وایي چې دې ته آدم ثانی وایي دویم سوال دا دی چې دې د قوم ته خیره ولې وکړي علماء لیکي چې خیره پیغمبر ته پکار وې او کنه نو عزیزانو د دې جواب داده چې پیغمبر گو اغا مقام لري چې د الله نه پستا او د تمام مخلوق د پاسا د پیغمبر مقام دا الله په تمام مخلوقاتو کې د پیغمبر نه لوی مقام د بل چا نه لیکن پیغمبر انسان ضرور وی سمره صفاتونه د انسانیت چې دي دا ټول په پیغمبر کې موجودي مثلا مور او پلار
خزا کول او بچی، تکلیف په منز او دس، دا څومره صفات چې د انسانیت دي دا ټول په پیغمبر کې موجود دي. بل دا چې الله دام کولې شو چې مخلوق ته دین د ملائکو په ذریعہ ویلې یا مخلوق ته دین د جناتو په ذریعہ ویلې. لیکن دا زکه و نکړه چې په انسانیت کې داسې انسان پیدا کم چې تاسو بیا سبا داغه د انسانیت جواب نشئ کوله. هغه چې کوم کارونه کوي تاسو عاجز شئ او داغه جواب نشئ کوله. لکه د پیغمبر معجزه بوا، معجزه ته معجزه وای دی د پاره چې بل عاجز شي او داغه جواب نشي کول. لکه زمونږ زمانہ کې گویا کرامت د ولی او د بزرگ. کرامت په عربی کې خرق العادت توای، خلاف عادت دی یو ولی په لاس باندې یو کاروشي دیتا کرامت. دغه شی گویا کې مدعی د نبوت چی وی او دا یو کار داغه په لاس باندې وشي دیتا معجزه وای. کرامت پورې عزیزانو علامہ لیکلی دی چې مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ چھو دا ډیر لوی سړی و. دی به چې مراقبه شه نو علامه مظهری لیکلی دی چې لوح محفوظ به ورته ښکارېده. د د شاګ زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه و، د په مراقبه کې لوح محفوظ ولید او لوح محفوظ هغه شی دی چې د تمام کائنات پروګرام پاغه لیکلی دی او د هر سړی هیستوري چې کومه ده هغه په لوح محفوظ باندې لیکلی. دایم لیکلی دی چې دا سړی نیکبخت دی او دایم لیکلی دی چې دا سړی بدبخت. استاو زما سپته ده چې زمونږ په لوح محفوظ به څه لیکلي. ظاهر خدا ده چې منځونه کوو یا تقریرونه کوو یا دا کوو یا دا کوو، ایس پته نه لګي چې آخر کې به مونږ نه قدرت داسې یو کارو کی چې په لوح محفوظ باندې به زمونږ نوم کافر لیکلی او کافر به د دنیا نه تیر. نو دیو جن غاویر نشي په دې سيزونو باندې چې زمونږ کوما یا اودس کوما یا روجینی سما یا می حج کړه دې صاحب حج خو اجي صاحب خو چی هغه خو ټیکټ راوړی د کعبه نه د جنت، هغه خو خبره مکه. خدای پاک دې د دې زمانه د اجیانو نه سات. سلو غم هغه ورځ می ولید دو حج کړی دی او سکال حج لمه وي بیا داخله کړی ده. نو په مخه یو ځای کې راغې بربنډه ښځه ورسره را روانه او ده ورسره اوږې والې او لګیا او خبرې ورسره کولې. سلام یې راته وکړه، سلام مې وانغستو، خدای دې مال کور عمران که په دغه سلامونو. نوړه کې په لاره راله مال د مکې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته، ولې خر به حاجي نشي په طواف.
خرم د کعبه نه تاو را تاو کنو هغه ماجی صاحب شو او بربنډې خزه ګر خدای دې بیړه غر کړ عزیزانو نن ستاد ملک فیشن جوړ شو نو زما عزیزانو اعتماد بس صرف د خدای په ذات کې صرف په بنده باندې کې یو بادشاہ خپل وزیر ته وایي چې دا پیرانو مرتبه ډیره لویه ده او که دا طالبان چې دا کتابونه وایي د دې مرتبه لویه هغه وایي صاحب هغه سړي مرتبه لویه ده چې د چا په ترخ کې قرآني او مکتب ته رواني او قرآن وایي وایي دا خلک چې لاسونه سپوي وایي د دې مرتبه نشته دا ګڼکپان دي ویلې ټرای کوم دواړه راوغوښته یو پیر صاحب هم راوغوښته یو طالب هم راوغوښته کونتر او چاړه یې والا ورکړه ویل لاړ شئ یو بادشاه سلامت وایي چې دا په داسې ځای کې حلال کوي چې هلته هېڅ حکم نه ویل ښه صاحب پیر صاحب تلی دی او یو تاخانه کې ننوتی دی او کونتر حلاله کړې ده چې راغی وی کوم ځای وی والله کال ته د مرغۍ چڼم هېڅ څوک نه ویل ګوره څوک به وو وی والله که هېڅ حکم طالب تلی دی ګرځي 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 ماښام راغی کونتره یې ژوندی راوړه بادشاه ناست دی وزیر ورته وی ولې هلکه وی صاحب وعده مې کړې وه چې هغه ځای کې حلاله که چې هلته هېڅ حکم نه په ګرځېدو مې ړپ پړک وچاودو خو داسې ځای مې پیدا نه کړو چې هلته خدای را سره نه نو ځکه مې کونتره ژوندی راوړه ځکه چې ما وعده تا سره ادا کړې تاسو خیال راغی وزیر بادشاه ته وکتې ویلو دي لیده رتبه د هغه چا اوچته ده چې د چا عقیده او ایمان دای چې الله 24 ګنټې ما سره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ونې لاندې آرام کولو توره یې ونه کې ځوړند کړې وه یو کافر راغی او توره یې راواغسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی وایه محمده اوس به دې رانه څوک خلاصوي هغه چې ورته داسې وکته ویل الله دا کافر د لاسه توره پرېوته چې توره تې پرېوته رسول الله راواغسته کافر ته وی اوس به تا رانه څوک خلاصوي وی چې کوم ذات ته رانه خلاص کړي هغه به درنه ما هم خلاصوي پیغمبر توره کېښوه او مغه وخت کې هغه وی لا اله الا الله محمد رسول نو ځکه ډاکټر اقبال وایي چې شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو یا خو می پریدا چې جمعات کم کېدم او شراب وسکم او یا داسې ځای راته وښایه چې چېرته الله نه وي نو هغه صرف د خدای ذات دی چې په هر ځای کې موجود دی